د بینظیر د رپورټ ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ چې جوړیږي دا اکاؤنٹ تاسو جوړ شوی دی کنه دی او کم سیم چې ورکوي نو دغه سیم تاسو د اکاؤنٹ سره لینک شوی دی کنه دی. نو په دې ویډیو کې په کوم ځکه زیاتر کسان چې دي هغه په دې باندې نه دي پوهه او بار بار دا تاسو کوي چې زمونږ اکاؤنٹ بڑا جوړ شوی دی کنه دی جوړ شوی او زمونږ سیم چې دی دا لینک شوی دی کنه دی. دې نه په تیر شوی ویډیو کې ما تاسو ته طریقه خولو نو په هغې کې ځینې کسان وایي چې د لینک کېدو طریقه تا ونه ښولم. د لینک کېدو طریقه چې دا ما تاسو ته په ډېرو ویډیوګانو کې چې دی ښوولی دی خو په دې کې راته دوباره دغه طریقه چې دا راته زه ښیم نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي ځکه چې تاسو ویډیو پوره وګورئ نو پوره معلومات چې دي دا به تاسو ته در ورسي. ځینې کسان ویډیو پوره ونه ګوري او په هغه ویډیو باندې چې دی دوباره یې کمنټس کړی د هغې خبرې تپوس کوي چې کومه خبره موږ په هغې ویډیو کې چې دی به دې کې کړي. اوس چې دې ځل له تاسو ته قسط میلاویږي خو ټولو ته پته ده چې هغه به تاسو ته په ډیجیټل ویلیټ کې چې دی به دې کې میلاویږي. که ستاسو دغه اکاؤنٹ نه نو تاسو ته به روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. دا یو خبره ده چې روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي. هغو چې کوم تاریخ ورکړه که تاسو سیم روانه غستلو نو ستاسو قسط چې دی دا لاړو او بیا تاسو ته روپۍ نشي میلاوی. که اکاؤنٹ ونه جوړ شوی سیم یو روانه غستلو نو روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. بل دا خبره ما تاسو ته هم کړو که سیم یو بې ځایه راواغستلو په بل ځای کې نو بیا به هم دا روپۍ تاسو ته نه میلاویږي ځکه د هغو له طرفه دا ویلی شوي دي چې تاسو په دفتر کې چې دی دغه سیم به راخلی. که په دفتر کې دغه سیم تاسو روانه غستلو نو په بل ځای کې تاسو سیم راوغستلو نو هغه سیم چې دی کار نه کوي. د ځینو کسانو کېدای شي چې کار وکړي ځکه اکثر د حکومت په سیسټم کې مسله راځي ځینو کار وکړي خو ځینې به داسې وي چې هغو ته به د دغه نه مسله چې دا به جوړه شي. چې مسله راته جوړه شوه نو بیا به تاسو ته روپۍ چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو چې کله حکومت کوم ځای وښي هغه یوازې دا نه که په هر ځای کې نو تاسو هغه کار چې دی هغه فالو کوئ. داسې مه کوئ چې تاسو د ځان له کارونه چې دي دغه کوئ. که د ځانه وکئ نو وروسته به درته مشکله جوړېږي او بیا په یو او په بل پسې چې دی په دې پسې به ګرځئ. نو سیم چې دی دا په دفتر کې چې دی ورکړی کېږي ځکه که ټیلنار کمپنۍ والا دي که یوپون والا دي کوم ځای کې چې کوم سیم ورکړی کېږي نو د هغو کسان چې دی هغه هلته کېناستي لکه فرانچایزه کسان چې دي هغه هلته کېناستي او هغو تاسو له سیم درکوي. خو دغه سیم چې دی دا په دفتر کې د هغو په دفتر کې نه ورکړی کېږي. که دغه کس ته اشنا نو هغې تاله په کور کې نشي درکولی ځکه چې د دفتر لوکیشن چې دی دا به ځي نو هلته کې په دفتر کې چې دی دغه سیم چې دی دا به تا ته میلاویږي او بل ځای کې دا تا ته نشي میلاوېدلی. ځینې کسان وایي چې دا به لینکو څنګه نو کله چې تاسو دغه سیم راواخلئ سیم چې سیم یې راواغستلو نو هغه په یو کاونټر تاسو ته میلاوي دویم کاونټر ته به د بینظیر دفتر ته چې تاسو لاړئ هلته کې چې کوم کس ناسي هغه له تاسو ورکړو نو هغه ستاسو د اکاؤنٹ سره لینک کړي. نو چې ستاسو د اکاؤنٹ سره دا لینک شو نو ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا به دې باندې جوړ شو. ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ چې دی دا ستاسو جوړ شو. ځینې کسان وایي چې پته به یې څنګه لګي چې جوړ شوی دی که نه دی نو د دې لپاره به 8171 چې دی دا به ووایي چې 8171 یې ووالو په هغې کې به اولنی ویب سایټ راشي. هغه ویب سایټ کې به خپل هر سره ورکړئ په هغې باندې موږ ویډیو شته په یوټیوب کې مظلومیار سپیک چې دی دا یو سرچ کړئ موږ د یوټیوب چینل به ته راشي چې هغه تاسو وکتل نو هلته کې به تاسو ته لیکلی چې ستاسو سیم چې دی دا جاري شوی دی چې جاري شوی دی جو بس تاسو اکاؤنٹ سره چې دی دغه سیم لینک شوی دی. خو کومو کسانو چې بهر راغستی او په دوکه باندې لینک کړی نو ګوره هغو ته به دې کې بیا هم مسله راتلی چې کوم کسان چې په دفتر کې راغستی او ما چې درته کومه طریقه وښوله په دغه طریقه باندې کړی او هغو ته یې دا لیکلی نو ستاسو اکاؤنٹ چې دی دا جوړ شوی دی او تاسو ته په اکاؤنٹ کې چې دی دغه روپۍ میلاویږي.